الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظیم. دا سوره زلزال لے. دا زلزال لفظ دی اول آیات په آخر کې په خپل ذکر دی. دا یو ډېر ناشنا زلزله ده او دا ناشنا معنخیز لفظ دی چې بالکل دا ځمکه به درهم برهم شي، دا غرونه او دا ونې او دا آبادۍ هر څه به پکې اوار شي او دا به میدان حشر ته لار سازیږي. نو دې وجې نه دا لفظ راواخیستی شي سوره زلزال، هغه صورت چې د ځمکې زلزله پکې ذکر شوې ده او دا مدني دی. خو ناشنا خبره دا ده چې دی مدني او د ده طریقه او اسلوب هغه بالکل د مکي صورتونو په شانتې دی. هغه دا دی چې دلته ټوله مسله د آخرت د اثبات او د آخرت بیان او د هغې هغه ابتدایي حالات ذکر کول او د هغې انتهایي حالات ذکر کول چې خلک به د دې قبرونو نه ډلې ډلې راپورته کېږي، د الله دربار ته به ځي او دارنګې د دربار نه به بیا چې کوم دی خلک واپس کېږي، نو څوک به جنت ته رواني، خوشبخته خلک او بدقسمته خلک به جهنم ته رواني. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها، آغا وخم یاد کئی چې زلزله بشي ځمکه، زلزالها آغا مناسبه زلزله د دې ځمکې سره زلزله بشي او به جړه کېږي دا ځمکه، حرکت به وکړي دا ځمکه. زلزالها هغه مناسب حرکت ده دی، ځکه دونه لوی شی چې پړکېدو شي او دومره لویه صدمه به یې ده او دومره لویه دیکه به یې ده چې دا غرونه به په دې باندې هموار شي، دا آبادۍ به هموارې شي او دا ونې به مسمارې شي او دا کندې به هموارې شي او یو میدان به ساز شي. نو دا مفعول مطلق مصدر چې زلزال راوړه دې ته اشاره ده چې دا داسې زلزله به وي چې د دونه کره زمین سره چې دا کره زمین زلزله کېږي، نو دا لږه وړه زلزله به نه وي، دا به ډېره لایق او مناسبه زلزلې دي دروند شي. واخرجت الارض اثقالها، روبه باسي دا ځمکه خپل بوجونو لره، خپل بوجونه به راوباسي. اثقال د ثقل جمع ده او ثقل بوج ته ویلې کېږي، ثقل بوج ته ویلې کېږي. دا مړی د فرا یو مشهور لغوي امام دی او سرپي، هغه وایي چې دا مړی په دې ځمکه کې پراته وي، نو دا د دې ځمکې د پاره ثقل دی او چې دا مړی او دا خلک راوویستی شي نو دا په دې ځمکه باندې بیا ثقل دی. بهرحال اثقال د ثقل جمع ده، بوج ته وایي. دې نه مراد هغه دفن شوي مړي چې کوم په دې ځمکه کې په لکونو په اربونو باندې او کربونو باندې ښخ شوي دي، هغه ټول یادوي. او د دې سره روایات او د حدیث کې راځي چې دا ځمکه به القا افلاز کبدها، دا ځمکه به د خپل اندرون هغه د جګر ټوکړې راوغورځوي، معنا داسې د سرو د سپینو د جواهرو لوی لوی ستنې به راوغورځوي، دا بار به پرتي بی قیمته. او دا روایت او حدیث کې راځي چې داسې یو تن تیریږي نو دا به ګوري چې د دې لپاره مې رور وجلی او
د دې دپاره مې مسلمان وجلی و، د دې دپاره مې غلا کړې وه، د دې دپاره مې ډاکه کړې وه، او د دې دپاره مې دا کړي او د دې دپاره مې دا کړي. نو دا وخت کې خو دا شپېلۍ ثاني سره دا خبره ده. نو دې معنا دا ده چې وقال الانسان ما لها، انسان به وایي چې په دې ځمکه څه چلو شو چې دا هر څه راوغورځول. د دې مولانا شبیر احمد عثماني دوه ترجمې کړي دي. انسان خو به نه وي څنګه به وقال الانسان ما لها، دا چې کله دا ځمکه همواره شي او دا انسانان راپاسي، نو موږ چې راپاسو نو موږ چې هلکه دا دغه دا پلانې غرڅه شو، کیمور غرڅه شو او پلانې غرڅه شو، هر څه به واري. هلکه هغه ونې چې موږ وې زموږ مدرسه وه او هغه داسې مندړی و، داسې چې کوم نه ډکې و چې هسې شو. دا چې کله راپاسي وي خبره به کوي. یو ترجمه مولانا شبیر احمدي عثماني رحمت الله علیه دا کړې، وقال الانسان ما لها، وبه وایي انسان څه وشو په دې ځمکه باندې. او دویمه ترجمه دا ده چې دا خو به لکه زلزله به وشي او د زلزلې نه وروسته به کله انسان بیا راپورته شي نو دا خبره به وکړي. وایي دویمه ترجمه دا ده چې وقال الانسان ما لها، ذکر د انسان دی، مراد ارواح د انسانانو. نو انسانانو ارواح خو هر وخت ژوندي دي، نو دا انسانانو ارواح به دا خبره وکړي یا لکه به دې ځمکه باندې څه وشي، هله هر څه بار ته راغورځولي دي. او بیا به دا روح وایي د دې سرو سپینو دا ستنې چې پرتې دي او څوک یې په بلام نه وایي اوسه او دا بې قیمته پرتې دي، ګوره دې لپاره ما رور وجلی و، دې لپاره ما مسلمان وجلی و، د دې ما اغلا کړې وه. دا به دا روحونه بیا ډېره ښایسته برابر شوله. که تاسو نه دا تپوس وکړي چې دا خو زلزله ده، نو دا په دې کې چې غرونه واریږي نو انسان به پکې څنګه پاتې شي؟ ونې ختمېږي نو انسان به څنګه پاتې شي؟ ما ته چلو ښوده چې دا ارواح د انسان به دا خبره کوي، د انسانانو روحونه به دا خبره کوي، یا به خود انسانانې کوي خو پس د دې نه چې د ځمکې نه راوځي نو دا خبره به کوي. دواړه ترجمې ځان سره یادې ساتئ. یومئذ تحدث اخبارها، په دقه ورځ باندې تحدثو بیانوي به ځمکه اخبارها خپل خبرونه. موږ او تا چې څه کوو که نه، موږ دی ته نه خبرو چې داسې یو شاهد موږ سره الله لګولی دی چې موږ د هغې نه خفه کوزه نه شو ایښودی، او چې په دې ځمکه موږ څه کوو هغه ټول باقاعده ریکارډ کېږي، باقاعده ریکارډ سازېږي د هغې. که موږ په دې باندې ناحقه قتلونه کوو، که په دې باندې زناګانې خلک کوي، او که په دې باندې جوارۍ خلکو کوي، که په دې باندې شراب نوشۍ خلک کوي، او که په دې باندې ګډاګانې خلک کوي، او که په دې باندې نور ناروا خلک کوي، او که په دې باندې څوک منځونه کوي او په دې روجې نیسي او په دې ځمکه باندې د الله د دین دپاره منډې او تړلې وي د دعوت په کار کې، دا ټول لیکلی کېږي او د دې نه یو ریکارډ سازېږي او دا به ځمکه په خپله به یې بیانوي او وایي به په پلانې ورځ په پلاني ټیم کې دا کار دې راباندې نه و کړی، دا پلیتي او ګندګي دې راباندې نه وه کړې، دا نیکي او دا منځونه او روژې او زکاتونه او دا د نیکۍ سفرونه دې راباندې نه و کړي، دا به باقاعده بیانوي. نو دا ځمکه به خبرې کوي، دا بأن ربک اوحی لها، دا په سبب د دې چې ستا رب به دې ته حکم کړی، وحی به یې ورته کړي چې ځمکې بیان کړه چې په تا خلکو څه کړي دي او ما ته بیان کړه. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، په دقه ورځ باندې واپس بشي خلک اشتاتا، ډلې مختلفې. اشتات د شتون جمع ده او شتو دا په معنا د متفرق باندې، نو متفرقې ډلې وي. نو یوه ترجمه یې دا ده څنګه متفرقې ډلې، د غلو ټولګۍ به ځان له رواني، د زناکارو به ځان له رواني، د شرابیانو به ځان له رواني،
دا اجرتي قاتلانو به ځان له رواني او د هر قسم بېدینو خلکو او دقسې د نیکانو صالحانو ډلې به م رواني دا کله چې دا د محشر نه واپس کېږي نو یا به جنت طرف ته رواني او یا به دوزخ طرف ته رواني نو یستر الناس اشتاتا دا معنا او یو ترجمه دام ده واپس بشي خلک اشتاتا ډلې مختلفې یعنی معنا دا ده بعضې ډلې به جنت طرف ته رواني وي او بعضې ډلې به جهنم طرف ته رواني او دا د څه دپاره لیرو اعمالهم دې دپاره چې وویني دوی خپلو عملونو لره دا خپل اعمال وویني او یو ترجمه دام ده لیرو اعمالهم دې دپاره چې ویني ثمرات او نتایج د خپلو اعمالو اوس الله فرمایي فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره پس څوک چې وکړي په اندازه مثقال اندازې ته وایي په اندازه د ذرې باندې او ذره چې په دې جمي کې په کوټه کې سورې او د انور روخیږي پاکې رانه دنده شي بیا ورته وګورئ هلته ذرات ای کتابېږي داسې نور ذرې تعریف خدا دی چې نه په سترګو ښکاري او نه په دوربین باندې ښکاري او نه په خوربین باندې ښکاري اوسه پورې لیدلی شوې نه ده ذره حالانکه دا کم خلک چې د الله نه انکار کوي هغوی دا ذره مني حالانکه ذره مخلوق دی او الله خالق دی نو ذره ترجمه دا کوي چې نه په سترګو نه په دوربین او نه په خوربین ښکاري بلکې په هېڅ آله نه ښکاري او دا یوه نه د ډېرې دي او دا یو ځای کېږي او د هغې نه کار سازېږي دا داهریان هم په دې موږ سره قایل دي خو دې باوجود چې دا مخلوق دی او مني او نه دی لیدلی الله رب العزت خالق دی او یا هغه منم چې زه وینم ارنا الله جهرة ما موږ ته خدای په ډاګه وښایه نو پته ولګېده چې دا د لیدلو د نه لیدلو مسله نه ده دا د الله د ذات سي دشمني ده د دې داهریان دا پته ولګېده یعنې ذره مني او مخلوق دی او نینی په خپله وې چې نه په سترګو ښکاري نه په دوربین ښکاري نه په خوربین ښکاري او الله رب العزت ته اینې حالانکه خالق دی ارې ذرې خالق هم دی ذره ماغه پیدا کړی ویټامین ذره ورته وایي دا مشهوره خبره ده پس څوک چې وکړي په اندازه د ذرې باندې خیرا عمل د خیر یرهو دا عمل به ویني د دې عمل نتیجه او فایده به وویني ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا او څوک چې وکړي په اندازې د ذرې باندې شرا ناکارۍ لره یرهو دا ناکاري به وویني د دې ناکارۍ عوض او بدل به وویني پوه شوئ پرې باندې دا ډېر عجیب خبره ده چې موږ او تاسو په ځمکه ګرځو زموږ خیال او ګمان کې هم نه راځي موږ خو داسې وګورو چې څوک شته دی او که نه شته هلکه وړو څه شی چې پټولی شي یو خبر خوا ګورئ که نه حالانکه الله راته ګوال دا کړی چې په ګوا باندې موږ د پاسه سبلو په هګۍ ګرځو د هګۍ نه خپه چېرته کوزه بل ځای نشي وښودی داسې ګوا یې را سره لګولی دی کوم ځای کې به پټېږئ کوم ځای کې به خلال شو موږ او تاسو الله دې زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او د نومي ګناهونو بېدینو بدعملو بدچلنو بدعاتو رسوماتو شرکونو دې نه دې الله تعالی په حاشیې عریانۍ دې الله موږ ټول وساتي او الله تعالی دې دا ملک د قرآن په رنګ کې رنګ کړي او د شریعت په رنګ کې رنګ کړي او د دې بېدینۍ جړ دې الله تعالی وباسي او د بېدینو جړ دې الله تعالی وباسي د دې قرآن په ذریعه باندې او الله تعالی دې قرآن له لارې روزګاره کړي واخر دعوانا الحمدلله دعا کوي الله قرآن په اسرارو لطایفو ترجمو باریکو باندې پوهه کې چې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي کامیابي کې څوک مخالفت کوي هدایت ورته وکړي خبر قسمت یې تباهي کې یا الله زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي جامعه تعلیم الاسلام مندني آباده کې دې کې څومره کمی د غیب الخزانو نه پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بندګان دې آبادولو ته
د دې د قرضونو خلاصولو لپاره دغې زړونه راواړې روا او د آباده کې د دې طالبان عالمان محققین عالمان ته ساز کې حق پرست عالمان ته ساز کې دیندار عالمان ته ساز کې دې استادان له توفیق ورکړي چې د خپلو شاګردانو صحیح رهنمایي وکړي صحیح سبقونه د مینې او د محبت سبقونه ورته ووایي خدای زموږ ټولو نه راضي شي او دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځوي د دې په وجه زموږ نه راضي شي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه